أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر ناصر و معین. قابل قدر سامعین و ناصرین، پیغمبر د حدیث دی او ډېر معروف دی چې مسلمان هغه دی چې هغه نه بل مسلمان محفوظ وي، سالم وي، هغه ژبې حوالې سره وي، خو هغه لاس حوالې سره وي. دا یو جامع ترین حدیث دی. خدای دې وکړي چې موږ ټولو مسلمانو ته د حدیث نه عمل کولو توفیق نصیب کړي. حتی روایتو کې شته چې ته یو مسلمان د کوډر کړلو چاقو سره یو بل شي سره مرد نکو هم تو باندې خدای تعالی اپنا جهنم واچوي، سزا به درته میلوي کړي. یعنی په کار دا دی چې مسلمان ته محبت او د ورورۍ، د بایچاري، د اخوت پیغام ورکړي. مخکې یادې که څه دیني مو خبرې شوي دي، بارها شوي دي چې مو دغه وحدت اتحاد بین المسلمین د پاره دی چې مو معاشرې کې امن راشي، محبت راشي، بایچار راشي. او راغلی دی او ډېرې ښې طریقې سره راغلی دی او ډېر ښکلی بیداري هم نوي نسل، جوان نسل کې پیدا شوي دی. و ورځ نه بله ورځ ته تعصب د شکست اخوري. ځینې کسان چې هغه غواړي تعصب باندې مبني خبرې وکړي، هغوی د اپریشیټ نه کېږي، هغوی ته د ویلکم چوک نه کوي، خپل فیلډ والا کسان د نه ورته کوي. نو کومه سانحه واقع شوي دی هغه د بھرپور مذمت وشي. هر یو طبقې والا مذهبي سیاسي واقعا مو طرف نه کوم مشران دي، علما دي او مختلف مؤثر مقتدر شخصیات دي، هغوی بھرپور مذمت دي حوالې سره وکړو. زه بیا یو وار یم چې په کار دا دی چې ټول نه مخکې زموږ سرکار ته په کار دی چې هغه روډ دغې حوالې سره محفوظ وساتي. دا ډېر عجیبه خبره دی. څو وخته مخکې که څه شاه حسین والا واقعه وشوله، دې نه مخکې نور واقعات وشوله. یوې واقعه نه تحقیقات کېږي، نه ریسرچ کېږي، و هغه نه د دوره ابهامات جوړ شي چې هغه ځنه کسان چې محدود دي شرپسند، هغوی ته د بیا موقع میلاو شي چې هغه ته بیا فرقواریت والا هوا ورکوي. نو ټولو نه اول په کار دی مو صبر نه، تحمل نه کار واخلو، احساسات، جذبات مد نظر نه وساتو. د شي باندې مو په کار دی سوچ وکړو چې یاره دا واقعیت کوم نوعیت باندې دی، چوک دی ویلې وشوله. په کار دی دا سرکار باندې واجب دی چې هغه جلد از جلد حوالې سره خپل تحقیقات نتیجې ته ځان ورسوي چې ویلې دا یو مین روډ استعمال شي، ویلې یوه خاص علاقه استعمال شي. نو دا یوه نکته دی. که څه دې نه مخکې شاه حسین والا و مو هېڅ کله جذبات او احساساتو نه کار نه دی اخیستی. مو بیا ویلې چې سرکار په کار دی د حوالې سره خپل تحقیقات وکړي، ریسرچ ده وکړي، اصل قتل ته ځان ورسوي. دغې واقع کې په کار دی واقع ته قتل ته ځان حکومت ورسوي. دی واجباتو نه دی، امن دی باندې لازم دی، ضروري دی چې دی وکړي. مو یو بیا غواړو ټولو ځوانانو نه، خصوصا چې هغه سوشل میډیا کې فعال دي، مؤثر دي، هغه الفاظ هغه جملو طرف ته لوړ نه شوي چې هغه نه مثلا د شیعه سنیونه جوړ شي. ویلې چې یوه مسلمان وینه تلوله د ورځې قیمت بیا ډېر سخت مراحل دي. حتی دغه د پورې چې ځینې وخت کې تا چکو یا توپک نه کو استعمال هم د تو ژبې وجې نه که فساد جوړ شولو دې باندې به ورځې قیمت ته مؤاخذه کېږي. دا روایت فریقین موجود دي، هغوی ذکر کوي چې یو کس به راځي هغه سره به داسې مؤاخذه ونه کېږي. نو زه سوال کوم چې هغه کسان چې نن مثلا ته یو بل رنګ ورکوي چې مثلا دا پری پلانینګ دی، دا دی هېڅ کله انشاءالله داسې نه دی. واقعا یمو مشران، علما او ذمهدار کسانو کو مذمت بیان دی، هغه دغې خبرې نتیجه دی چې دغه سره مو لا تعلق یو په کار دی. حکومت خپل تحقیقاتو کې هغه یعنی په کار دی سټرګل وکړي، خورې وکړي بلا تعصب. هغه دا واقعیات ټوله چې دی ته ته ورسېږي، اصلي قتل ته ځان ورسوي. او شیعه سني دغه وخت کې هغه لکه څنګه پر امن زندگی شروع کړې د ډېر ښه طریقې سره روان دي. خصوصا جوان نسل کې مو کسو اویرنس بیداري دوره تیزۍ سره غلي چې یو بل که تاک راتاک شروع شوی دی. حتی دا څه نږدې وختو کې ځوانانو طرف نه مختلفو شیو باندې منشیاتو خلاف او هیلث حوالې سره، ایجوکیشن حوالې سره او باقاعده شیعه سني کنفرانس نږدې و قریب و. دا داسې واقعات دي چې دشمن نه غواړي چې هغه ته مو ورسېږو. مو په کار دی هغه اصل هدف مقصد چې امن دی، عدالت دی، محبت دی، اخوت دی، هغه ته رسېدلې دپاره مو په کار دی ځینې کسانو ته موقع ور نه کړو چې هغوی واجینۍ مو دغه امن سره سبوتاژ شي. زه بیا ور التماس کوم حکومت نه، سرکار نه چې هغه دغې واقع کې په کار دی مخلص شي، بلا تعصب خورې وکړي، تلاش وکړي، اصل مقصد ته ځان وکړي ورسوي چې تو داسې دغو دوو فریقین اهل سنت و اهل تشیع چې کوم محبت دی هغه ورسره برقرار پاتې شي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.